متدين التدار لازم بدك عقدها في سعيد لازم مراد تنسولي إلا كي إلا خاص تخصيص مراد ها أبنهلكو دام خاتمة الكتاب ده أبنهلكو بين الصالحون برات اختتام دام ده ها وما غنيكنا يا رب هلاكي أنا أهلكو ذاك يوم التقيام بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحكام قال الله تعالى تنزيل سره پورا مناسبت احکامات د فتن سره د بعض استثناء چې راشي قتل قتال برازي لازما بقاضي له امام لګي هغه فیصله به پکې کېږي زه کدا ورته وي اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم ها احکامات چې كتاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من ابتداء وتأخير احکامات مخکې تیر شوي دا احکام جب د حکم د قاضي کې کومه فیصله کوي یا بادشاہ کې کومه فیصله کوي اقدر نه مراد دي دا به واما خلاف السلطان للرعيه وكتاب السيد تأتي موجود صار بحكم الله اولي الامر منكم تلك تغزوت وربطي كان دې تاریخ مستقل کړی دی هغه جدا حکم دی حکم قباطه د ترمذی کې ویلو کتاب الاحکام کې بے معنی نه دی میں حکم نسبت فما بین موضوع محمول کړي جو د اخر قضیه تمر محمول تمویل کېږي کتاب الله المتعلق باحکام المكلفين ابتداء او تخيرا تمویل کېږي قول القائل لغيرها على سبيل الاستعلاء افعل تمویل کېږي او حکم نه مراد فیصله د قاضي امام حمدا دلته جواب سره معنا مراد فیصله د قاضي او د امام ورته ښه في حكم القاضي او الامام ام بکیری كلكم راع وكلكم مسؤول لا رم حكم كل شيء بجدا ويجب ان يوم فیصله کو یو حکم بیانول ورته ښه من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني لما امراء يعني سبب اذا ما كم امراء دي امراء پیژنې کنه والیان گورنران ایواز هغه گورنران د دې مراد چې کوم عاملین د زکات دي د ټول دي امیر مشر د امارت تماثل ده امارت بنره داخله کوئی امارت اسلامي امارت نه کېده امارت دا امارت سے فقطری د حمزه سره امارت اسلامی ټول مليات په کې وي امارت اسلامی افغانستان امارت اسلامی پاکستان امارت اسلامی فلانستان دا امارت په نه ته ویل کی امارت علامه دا امارت ته ویږي امارا یامرو فنقرا انتم باب دي او امارا یامرو بضربه یضرب باب من باب دي امارت د مصدر دی نو امیری مشری نو که یو سړی د عامل مقرر کړ ام پکې داخل شو ها یو سړی دی او یو بل مقصد د اولېګو ام پکې داخل دی ها اور یہ صراحت ہے صالح صراحت الانسان عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذاب القران وقصه عليه فإنه الذي على الناس على ومسلم عليه ورجل على الذي ومسلم عليه فقد راجع على اهل البيت بأوله ويمسل عنه عبد الله عن عمله ومسلم على القران ومسلم عليه قال الورى من قريش وفيه راشد بن عبد الرحمن قال من عمل الذي قال محمد بن جابر من هذا خبر يا لا سبب ينبغي لها معاويه في بدايه الحمله سبب دي في تسويد ها قريش انا كلام عن هذا الكلام يقول من عطاء على الله الله مقام اقول من اول من الرجال من حديث حديث ليس في كتاب الله ولا في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمعه فجاء المعنيه التي تجيب عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر بقريش العظيم عنه اذا قام الله عليه اما قام فينا قالوا معنا عن مبارك ليش البويه محمول بجابه محمود بن زبير والذين هذا محمود بن سماه وسماه وعاد محمود بن علي يقول قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا الامر بقريش هذا من اثنان باب اجر المدار كيف من قوله وقال لم يحكم ما انزل الله اولئك هم الفاسقون الذين لحقوا بالشهاده وحكم العالم بين خير من اسماعيل المعتدل على عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثنتين قال رجل الله اللهم فسلم على عالم الجنه وقال الله في انا ثبت باب شلون ويعلمنا ما نزل الله الامام البخاري
ګورې په معصیت لا طاعت لمخلوق د باقي کوئی اطاعت کوه کنه او په ګناه کې باندې کې ها دا څنګه چې په کافر کې څه اطاعت کوه او د رول د مخالفت ونه کوم نه دا څه فا انما الطاعت فی معروف والمنکر کې باندې کې ها انا بالله جل وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وعلى محمد رسول كان رسول المدينه وای ما بخاری لوی ما لم تکن معصیت دا په بل نص مستثنا ده والبراشي ها والبراشي ما بالحديث کې راځي ها غریبت شکل یو په اتباع کوا ها شریعه دا نشي شریعت کې مخالف شریعت تبعات لکه هغه زکات والی نغوال کې د لور د خپل ولی غریبانو لور نه کما ما وی مفارقت عقاید کې د اعمال کې نه ښه څه بچي محبت طبعا شریعت طبعا شرعا نغوري ما لم يخبر بمعصيته فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه او دی نه بس امیر کې سوي بس خپوي کړه خپوي جزم خپوي نو خبره تاسو پوهیږئ په خبره نو دا څنګه در پکار په ګناه کې به اتباع نه کې ها قال ولا ما قال عذاب عليه لما جمعوا لما كانوا فلما عملوا بالقول فقالوا يا الله ان الله قال الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من النار تو بیا سره په تګ کو او تو بیا سره په څه وي ها ولی ابدا دا ګناه کبیره ده نو یا مراد نه مقصد کوي یا زجر ورکړي جو پسې ځان ماشوم خو چې مور په ورکې نو خوشحالي وتا او چې پرې کوي بیا ټول شپه بچي جاړ او دا غریب خو په نور کې بیا د دیږي نو مور سره آزاد د قرانګي دی وکړو چې قاضي خوشاله ده تنخواه اخلي خلک به ته رجوع کوي عزت به کوي قدر به کوي وګوري په سلفات نه ماتو دا چې کله معذور شي کنه یا خیرت تورته ګورګل ته نه شي رشوت ته هیڅ نه پته ورته دی انجام غالبا خنی عاقبت غالبا خنیها ظلم بدن غالبا دقت کیږي ها الله مدد ورسره کوي ما بلو یو حدیث نه بیسته سماوي دې زمانہ کې مطالبه کول شي او یو حدیث مخکې دې ځای نه استدلال قائم کړو څنګه نه کړو ها د خالد دې یاد لري خبره نو ولې چې هغه وخت اوس انتشار جوړېد هغه په خپل جنډه واغښتا او چې دې کړل او ځان یې میر کړ ولې غني کوم چل کېد ټول مسلمان کړل هغه ضرورت ورته تا دا غنه استدلال کړي البته تاسو دا خبره یاد ساتئ له کومه ورپسې شه ولا من حرج عليه الله ان يقول رأيت فلن يتوبين هذا او كيف فلا تدعي اطراف ولا تدعي عن حد ان عبد الله بن زياد وصحابه من يتولى الله في مرض الذي وقال الله من حد بعد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن عبد يستعين الله عليه فلا يحل عليه الذي بعد الجنه یا پس قدر کی نزع کے
یا په قبر کې یا په حشر کې او کته مطلقاً خلې زجر او تشدید بشي ها قال ابن عبد الجوحي ورجل ذكرنا عند عن حسن علي بن يزال رضي الله عنه نعوذ بالله من الله وقال محمد بن حديث تجاوز من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الوالد الذي لا يجوز المسلم فيهود وقال لهم الى حرم عبد الجنه مراد دخول ولي بس یا په قبر کې د جنت راځي ابته مراد ها ما شاء الله عليه وسلم حمد شهر ويجيب هذا المقام عن الذي خرج من سليمه قال شهد سفار وسلم وقال وهو مسلم فقال النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول مثلا صلى الله عليه وسلم ويشاهد بشرع الامام علي يوم كان بمقال او كان قال اول ما يقال من الله لوبېته بدبوې کېږي کومه لپاره چې خلک مسلمانان وایي خېټه لپاره وایي کومه لپاره چې د مسلمان عزت اخلي ها کومه لپاره چې خلک ستار نماز پتانه پورې پمنډو دي لوبې به دغه بدبوې لومبه خېټه ښاکېږي د انسان د وجود نه په خبر کې ښه لکه دې کې ګن پروت دی د ګن دې رس ښاکېږي لومبه خېټه نور اندامونه وروسته خرابېږي لومبه خېټه ها فما استطاع الله يقول إلا قريبا من يقع من استطاع الله يحل بينه ويزل به كم من دم عنه أو فليفعل یو موټ دې سپېکلا غم حایلی اذا نه بدل ترسونیه غشتې شوی نو هغه پورې جنت ته نشي ها قال قلت لعبد الله ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد وقال عنه بعض الله وجد فريق وقد علم يوم بفريق وقد شعبي على ولد من يدين عنه أصوات خدا آداب سيد الله يريد من مسؤول عن حرم النبي لو إمام سے بدل هغه بلا راکې فتوا ورکوا قضا مکوا قضا بکې په کوم ځای کې په مجلس ته قضا چې مدعي مطالعه راځي نو امام بخاری کومه د تمخ ویلي چې دغه عجیب انسان دی د په خفي مناسبات بیا ګوري نو دې د فتوی د قضا قیاس په چا باندې کوي د فتوی کې فتوا کې جدا شي دی هغه کې خو الزام په چا نه راځي توضیح د مسئلې کې تعلیم ورکې او قضا کې خو الزام کې بلا کې انسان پورا توسق ني سوچے برابر ني نو غلطي بدل نشي ها يحيى بن عمرو او الشافعي قول ابو حجت نه لري شبا قیامت تاسو دې کو جواب ورکړه ها نو دا قضا ده نو ما ویل چې کله دې استدلال تاسو شي کنه ځالوانی پړل دا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الحمد لله الصيام والصلاه والصلاه ولكن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مطلب دا دی چې حفاظت نشي کولای حفاظت وکړي خو دې خلکو لپاره ممانعت دي عام اوقات کې خاص نه ها او دې کار حد رسول الله صلی الله علیه وسلم بوابین دا ضروری بعد اوقات خوب وخت باندې ورته حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وسلم او غرمه ودی غریب ود شو وری وو ګرمي ور پکې مکه وو راځو شو اصلي ته ولا واده کوله وکړه یرجی یو مسالې ته پوښتنه راغلی مې وایي ډیر مشو وی خاله چې بیا دې یاد شي بیا راشي امام سے بار کوټه ته مت دیو دې بار خانه یو ځکه دا سړی بیا راغی وری وو امام سے غریب ود شو کچا خوب نه پاتې څه حالت ولا راځو شو او مخه خاله ویجه هغه مسله مې را یاد شوه وی خدا وایا اوهو ویجه دې پورې مې یاد ورته بیا یې بیا ما څه وی خدا دې هر بیا راځه بیا بارو پدې نه چې یو څه چې تاسو برابر پورا شي دروازه دی وای بیا ولا راځو او ما غسره ور امام سے څومره صابر دی راځي وته ما هم مولا وکړم مولا باندې وکړ سبي صدا ساتین ما ذکر راځه او نو واقعي لکه دا ټولي نه راځي دومره کړي چې مېلمان راځي په دماغ هم وګوري ویجه هغه مسله مې یاد شو ویسه یاد څه مسله و بیا زموږ کې د انسان دا او د سماعت خوب د کثرت دی انسان دا او د سماعت خوب د کثرت نو کومه زوی ما بتوي چې بچی دغه د کې نه وکا اوساکا مونږ ته باندې دا حدیث قرآن جو دې ذکر خدا نے مهرباني وکړه
کینا وکا وسټه متفضل کې البرکه وي امام سے ورته وي هغه ورته وي چې تازه نو خوب دی او چې اوچی نو بیا تریخ شي ٹھیک شو نو او سړی ورته وي دا تکلې ګورو او دا څوري دا چې ته دا وایي چې دا تازه نو دا خوږي تاسو کله الله اکبر اور څه وایي امام صاحب ان بچي تکلې نه لري په دازه مچان باندې په دازه مچان باندې نو معلومي کې دا مشکوک دی لري اصلي وتا لاسونه خپل کړل په حضرت خپل ودا یو مجلس کې سلطنت نستا متعلق او د یو بل عالم متعلق بحث ده نو چا وی هغه ډېر صابر دی چا وی امام صاحب صابر او رښتیا اصلي ورته ویږي مسلې جواب خو دراکه په تاوالي لیکل ولې به تاوالي کړ په دې بحث او چا وی امام صاحب صابر دی او چا غالبا سفیان ثوری دی کو صابر نو ما وی صابر اصلي وی نه امام صاحب صابر ما وی خزا امام صاحب صابر وو نو دو نشي بدل کو نو ما یو لږ تجربه در باندې نو واقعي هغه وګڼل او ما به پوه په خبره کوم نو دا اصل کې دا څه نه راځي ته با ورځي او د خوب پټې کې قاضي ته ورځي او دروازه به ورته او روبه باسي او قاضي ته چې دا چرګا او د سماعتي چې اوږي دا 100 کیلو وي دا د سپیو د سماعتي دا ترسکون دی او کدا خوب دی دومو زیګر والا وا بیا دا څه بوزنه څوک نه کوي البته جان قال تنبأ أن مالك رضي الله تعالى عنه يقول امرأة أهلي ذلك فلان قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم بها ويتبع عن قبر فقال اتقنا وانزلي فقال إليك عني فإنك خير من المصيبة قال فدعونا وقال فقال بها رجلا فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عرفتم قال قال فجاء من أباني ولم تجد اور پیجند ما قال لك رسول ما قلت رسول الله صلى ما هو قال انه لرسول الله قال فجاءت الى باب دروازه الهلال ما في سؤال فلم تجد عليه بوابا لمناسبه الباب ورسول الله بارك امير مقاضي فقال يا رسول الله ما عرفت فقال ان الصبر صبر بكومها بس ما نبي ان الصبر عند اول الكلمه يلوم بي غم خل راشي کنه هغه وخت صبر کوا چا بامر الحاكم ياخذ القضاء على الرجل عليه كل الناس الذي فقهه او خیر دی قاضي پولیس یوازې بادشاہ نه بادشاہ ټول امور ته نشي رسیدل نو حاکم چې بادشاہ کوم سړی مقرر کړی د کوم الهي والی دی حاکم دی قاضي دی هغه فیصله کوي مشر بادشاہ د مشورې ضرورت ته نشته ها وإن قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الأشعري محمد قال حدثنا أبي عن الله تعالى عن قتيبة بن سعد رضي الله عنه كان يقول بينه وبين أبيات النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام الشرعي إلى حديث مناسبت قريش سیاستي صاحب الشرط تعبیر صاحب الشرط او هغه چاته چې د امیر حفاظت کې شورتي وتاو سموي نو دا خو سبا قاضي نوي حاکم نوي خو زده به یو مناسبت وروباسه ممکن دا چې د قاضي و د بادشاہ و د تفویض وکي فیصلو نبی علیہ السلام ہاں وإن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيضا أخبرنا قال حدثنا محمد بن ميدان قال حدثنا أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمعاذ حمر وحدثنا عبد الله بن صلاح قال حدثنا محمود بن حجر قال حدثنا قال محمد بن ميدان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أنزل من سعود المقام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ابو موسى ده يمن فيوز الله مقرر شيء معاذ قبل دل الملاقات فقال ما لهذه الاسلام روح بیا يهودي شو ولكن حتى اقتله يا حتى تقتله قضاء الله يا قضاء الله ورسوله ها يا اوفكم قضاء الله تعالى تسلم ندابورا بعد نبي هذا نه خبر او دې مطلب صدا ورتيران بابر حيات وايو فتوا ہوتا کہ ورکول سے قضا بلکہ ہدایت لکھی ها ما بخاری ترجمه الباب مطلق راوړه وإن قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبير بن مغفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أبيه وكان في الإسلام إلى أن أتى وعند غلمان ده دماغ دا خو قبل الزام کې په غوسه کې دماغ پځېني نو اتنا قلبي دنه ونشي ها فإن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أننا حكم بين إسلام وغلمان وقيل حدثنا محمد بن خالد قال عبد الله بن الله قال إسماعيل بن أبي
فإن الحاج عن المسؤولين التالي رضي الله تعالى عنه جعلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذا تنفع مع ثلاث قدام من أهل الفلان مما يكون بنفسها فقال وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد من واحد من يومئذ ثم قال يا أيها الناس وأخيرا سبحان الله قاضي په غوسه کې نه کوي او دلته په غوسه کې فیصله کوي لیکن مولانا صاحب دا فیصله نه ده دا نصیحت دی وعظ دی او په نصیحت او په وعظ او په تقریر کې غوسه کولې شي شب دی أيها الناس الذين منزلين خير ما سلم دا فیصله نه ده مدعي کوم یو مطالعه کوم یو غواهانی کوي الله اکبر کویږي دا تذکیر دی وعظ نصیحت هغه کې غوسه کولې شي ها فالذين مرتبط بالعلم والحاجة الذي قال حدثنا محمود بن يعقوب السماري قال حدثنا عن حسان بن جرير عن مجلس قال محمد بن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عمر بن عبد الله بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عن النبي ان هذا تبع سعيد عن لا وعظ نصيحت امام بخاری خو دا معلومه کې غوسه خنه له غیر اختیاري غوسه راشي نو خیر دی عموم وایي چې نه دا غوسه دا وعظ نصيحت ورته کوي ها دا فیصله او کته چې دا حکم شرعي کې فیصله نه ده خدای خاوند والا خو نه دی عمر کې لمسلې تاسو کو نو غوسه کې ورته فتوا ده ها